قسم څه کفاره ده او په کم قسم باندې کفاره شته او په کم نشته او د قسم څو قسمونه دي. دا یو ضروری او اهمه مسله چې ډیر مرګري دی باره کې تپوس کوي. نو دا به د نننی کلیپ کې تاسو ته بیان شي، تاسو به په خپل هم زده کوئ، وابه ورځ زده به کوي او دغه شان به شیر کوي نور مسلمانانو ته به ورسوي چې دا خبره هغه ټولو ته ورسي او په دې مسله باندې ټول خبر شي چې د قسم څه کفاره ده او په کوم قسم کفاره شته او په کوم قسم نشته او د قسم قسمونه څو دي. نو ګور اول کې خو قسم دا په درې قسمه دی. په دې کې به دا مسله حل شي چې په کوم کفاره شته، په کوم نشته، په کوم کې ګناه شته، په کوم کې ګناه نشته. اول ته وایي یمین لغوه. یمین لغوه هغه قسم دی چې په غلط فهمۍ کې وخوړل شي. په دې مسله ښه ځان پوه کوي. یو کار تا نه دی کړی، ټیک شوله، او ته په ذهن کې داسې وي په غلطۍ کې چې دا ما کړی دی او قسم دی پې وخوړو، نو او په حقیقت کې تا نه و کړی، نو غلط فهمۍ کې وخوړل شو. دا یمین لغوه دی. په دې نه ګناه شته نه کفاره شته. یو خبره تا نه وکړي، یو ځای ته نه وې تللی او په ذهن کې دی چې دا خبره ما کړې ده، دې ځای ته زه تللی یم او په غلط فهمۍ کې دی پې قسم وخوړو، نو ګوره دلته نه ګناه شته نه کفاره شته. دا یمین لغوه دی. ټیک شوله. دویم نمبر قسم ته وایي یمین غموس. یمین غموس هغې ته وایي چې یو کار ته نه و کړی او ښه درته پته وه چې نه مې دی کړی او په قصده دی پې قسم وخوړو چې دا ما کړی دی، نو دا یمین غموس شو. دا حرام دی، ګناه کبیره ده، خو کفاره پې باندې نشته دی. مسله دا دی چې ښه یوه خبره تا نه وه کړی او ښه درته پته وه چې نه مې ده کړی او په قصد پې قسم وخوړو چې دا ما داسې کړې ده. ټیک شوله. یو ځای ته نه وې تللی، ښه درته پته وه چې نه یم تللی او په قصد پې قسم وخوړو چې زه تللی یم، نو دا حرام دی، دا ګناه کبیره ده، دې ته یمین غموس وایي. نو دلته په تا باندې څه راله؟ کفاره در باندې نشته، خو ګناهګار شوي، ګناه کبیره دی وکړه. دریم نمبر ته وایي یمین منقده. یمین منقده هغه قسم ته وایي چې په را روان وخت کې په یو کار قسم وخوري. مثلا قسم دی وخوړه چې زه به پلاني ځای ته ځم، ته بیا لا نه ړلې. قسم دی وخوړه چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، تا ورسره بیا خبرې وکړې. قسم دی وخوړه د پلاني سیز به نه خورم، تا به وخوړو. قسم دی وخوړه د پلاني کاره به نه ځم او ته بیا لاړلې. ټیک شوه. دا یمین منقده دی. نو اوس تا هغه قسم مات کو، نو دلته په تا ګناه هم راله او کفاره در باندې هم راله. ګناه در باندې هم راله او کفاره در باندې هم راله چې په جایز څیزونو قسم خوړلی شوي. ټیک شوله. نو قسم خبره کې دی مسله کې تفصیل نور هم شته، خو هغې ته موږ نه ځو، بیا دا خبره موږدېږي، کلیپ هم موږدېږي، مختصر تاسو سره دغه ویو. نو دا دریم نمبر قسم چې دی یمین منقده، نو په دې کې په تا باندې ګناه هم راله او په تا باندې کفاره هم راله. دا درې قسمونه شو. ټیک شوله. په دې به تاسو پوه شوي یې. اوس د قسم کفاره څه ده؟ نو ګوره اول نمبر دا ده چې غلام به ازادوي، خو غلام خو په دې زمانه کې نشته دی، د غلام د ازادولو خو صورت نشته، نو دا خبره خو نشته، په دې خدای قادر نه دی. دویم به څه کوي؟ لسو مسکینانو ته 2 ټیمه په مړه خېټه مناسب خوراک به ورکوي. مناسب دا معنی چې نه ډېر د ګرانو پیسو او نه ډېر د بیکاره خوراک، دا به نه ورکوي. مناسب خوراک، درمیانه خوراک، لسو مسکینانو ته 2 ټیمه په مړه خېټه، دا به چې کم دی ورکوي. ټیک شوله. او که نه دا دې هم نشو کولی، دا دې نه کو، نو بیا به لسو مسکینانو ته کپړې والي. لسو مسکینانو ته به مناسب دغه سره چې کم دی، نو ته به څه والي؟ کپړې به ورته والي. اوس که په دې کې په یو څیز هم ته قادر نه، غلام باندې خو نه قادر دی، زمانه کې نشته دی. لسو مسکینانو ته په مړه خېټه روټۍ 2 ټیمه نشي ورکولی مناسب خوراک. ټیک شوله. او نه لسو مسکینانو ته کپړې اخیستلی شي، نو ته به څه وکړي؟ ته به اوس 3 روجې نیسې پرله پسې، که یوه دې ونیوله او بله دې ونه نیوله او په منځ کې دې پکې وقفه وکړه، درېیمه دې بیا نیوله، نو ګورې دا بیا قسم کفاره نه کېږي. دا قسم کفاره ګورې د غریب دپاره ده چې چا وس نه کېږي. ګورې چا وس کېدو لسو مسکینانو ته د مناسب روټۍ ورکولو یا د کپړو اخیستلو، نو بیا په هغه باندې 3 روجې نه دي، ګورې بیا به دغه ادا کوي. او که نه د دغې وس یې نه کېدو غریبو، نو 3 ورځې روجې به نیسي پرله پسې، پرله پسې به 3 ورځې روجې نیسي، نو د ده به د قسم کفاره څه شي؟ ادا شي. د قسم دا کفاره به ورکې چاته، نو ګوره دا به هغه سړي ته ورکې چې ګورې د زکات دغه وي، مستحق وي، چې په چا باندې زکات کیږي. مطلب غریب دی، مسکین دی، فقیر دی، مسافر دی. ټیک شوله. نو چې زکات پې کیږي، مالدار نه ګورې. ټیک شوله. بیا دا چاته ورکولی شو، چاته نه، نو مطلب مور پلار ته یې نشي ورکولی، دغه شان چې کوم دی نیا نیکه ته یې نشي ورکولی، بچو نو وسو کړه وسو ته یې نشي، او خویندې ورونه که غریبانانو نو هغوی ته یې ورکولی شي.
ټیک شوله ښځې خاوند ته نشي ورکولی خاونې ښځې ته نشي ورکولی دغه کفاره د قسم نو لهذا دا مسله به انشاءالله العزیز تاسو زده کړي وي په خپله به هم زده کوئ او په خپل علم کې به هم راولئ او نورو ملګرو ته به هم ورسوئ وصلی الله علی النبي الامین که په مونځ کې د چا د سر نه ټوپۍ پرېوته نو آیا دا کولی شي چې لاس کته کې دا ټوپۍ راوالي او په خپل سر یې کیدي د مانځه په حالت کې یوه دویمه دا ده چې بعضې کس په دې جیب کې ځان څه وړوکې شان رومال ساتلی نو چې مانځه ته ودرېږي نو ټوپۍ نه په سر دغه رومال په سر وتړي آیا په دې کې مونځ درست دی او که نه دی به ټوپۍ ضروري په سر کوي صحیح شوله ګوره د ټولو نه اول خو دا مسله وپېژنه چې د نبي علیه السلام مبارک نه په سرتوره باندې مونځ دا ثابت نه دی ښه جي په سرتوره باندې مونځ د احرام په حالت کې چې د سړي سر به سرتوري سر به پټی نه د نبی علیه السلام نه په سرتوره منځونه دا ثابت دي خو د احرام د حالت نه بغیر په اکثرو حالتو کې پګړۍ مبارکه په سر کړې ده او ټوپۍ په سر اول نه ام سری ثابت دي نو د صحابو نه او د نبی علیه السلام مبارک نه په سرتوره باندې منځو دا ثابت نه دی لهذا کو کوم خلکو دا عادت جوړ کړل چې په سرتور منځونه کوي نو هغې په دغه خپل عمل باندې څه واچوي نظر دی واچوي د سستۍ د وجې د غفلت د وجې دا عادت جوړ شوی چې ټوپۍ نه په سر کوي په دې سره مونځ مکروهه ګرځي د مانځه په ثواب کې څه راځي کمې راځي د عذر د وجې نه بعضې موقع داسې راشي چې ټوپۍ نشته یا یو عذر دی نو که ټوپۍ په سر نشي نو بیا مکروهوالی هم نه راځي خو عادت جوړول او د غفلت او د سستۍ د وجې په سرتوره منځونه کول دې سره مکروهوالی په مانځه کې راځي او د مونځ په ثواب کې څه راځي جي کمې راځي اوس مسله دا ده چې په مانځه کې ستا د سر نه ټوپۍ پرېوته نو که ته د قیام په حالت کې یا د رکوع په حالت کې وي نو ته به دا ټوپۍ نه راوچتې چې ته ځمکې ته ښکته شو ټوپۍ روالې په سر یې کېږدي دا په مونځ کې زیات عمل دی عملي کثیر دی دې سره مونځ ماتېږي نو لهذا داسې بنه کې که ته د قیدې یا د سجدې په حالت کې وي او ټوپۍ پرېوته نو علما وایي چې په یو لاس سره روچته کو په سر یې کېږده دا جایز او درست دي بلکې دا بهتر دي چې سړی څه کي روچته کی او په سر باندې کېږدي دا مسله خو شوه بله مسله دا ده چې یو سړی مونځ کوي نو د سره وړوکې شان رومالي او دا هغه په سر باندې تړي او په هغې کې مونځ کوي نو ګوره دا مسله یاد ساته که یو موقع داسې راشي چې ټوپۍ نشته او دا وړوکې رومال په سر باندې وتړو نو دا د سرتور سر نه دا بهتر ده چې په سر وړوکې رومال وتړي او په دې باندې څه وکړي مونځ وکړي خو دا که د ټوپۍ کوشش نه کوي یا ټوپۍ شته او دی نه په سر کوي او بس د مکمل عادت دا جوړ شوی چې دغه وړوکې رومال په سر تړي نو ګورې دا عمل بیا ټیکه نه دی جی ښه دا د ټوپۍ نشته نو ټیک ده چې د سرتور سر نه بهتره ده خو که دا د عادت جوړ کړی ټوپۍ دی نه په سر کوي د ټوپۍ د په سرولو کوشش نه کوي نو دا عادت هم بیا صحیح نه دی ځکه دا رومال یو خو اکثر دی که ټول سر نه پټېږي بل په دې هغه پوره عاجزي نه راځي او الله ته عاجزي څه ده دا خوښه ده په ټوپۍ کې عاجزي ده صحیح شوله که نه او که غټ رومال دی چې هغې کې د سر نه تاویږي یا سر پکې پټېږي چې په لوڅ کې په اوږه باندې سړی واړی غټ رومال دی نو هغې کې خو خبره نشته خو دغه وړوکي رومال کې دا خبر ده اصل کې په دغه کې ته سنجیده مجلس ته د معززو خلکو خوا ته نشي تللی نو الله ته به په داسې انداز کې ودرېږي چې په هغې کې عاجزي وي تواضع وي او داسې لباس به اختیارې چې په هغه لباس کې ته هر مجلس ته څه تشریف وړی شي او خلک په تا باندې بد نه ګڼي نو دا لهذا د ټوپۍ متعلق یو څو ضروري خبرې وي تاسو یې په خپله هم واورئ او د ملګرو سره لازمي شیر کوئ چې زمونږ او ستاسو دپاره صدقه جاریه وګرځي وصلی الله علی النبي الامین په ویښتو باندې سجده لګول څنګه دي یو سړی سجدې ته ځي او دا ویښتې پرې تندي باندې راښکته شو او دا تندی په دقه ویښتو باندې ولګو نو دې سره د سجدې څه حکم دی نو ګوره جیره دې جواب دا دی چې ویښته چې دي نو دا په سجده کې رکاوټ نه جوړیږي که ویښته په تندي راښکته شي او تندی په ویښتو ولګي نو هم دا سجده په ځمکه ښه صحیح او درست راځي نو لهذا که چا په ویښتو باندې تندی کېښود او سجدې ولګوله نو سجدې څه د صحیح ده او په مونځ یې اثر نه غورځېږي خو دلته مسله اصل کې دا ده چې دا ویښته راخواره ولې دي دلته خو حکم دا دی چې ته مانځه ته ودرېږې نو سر به پټ کې ټوپۍ به په سر کې ویښته به کنټرول کې چې د راښکته کېدو په ټیم کې ستا ویښته په مخ باندې نه راښکته کېږي دا د مانځه په توجه باندې اثر غورځوي په دې نوجوانانو زموږ نظري چې ویښته په رکوع سجده کې راښکته کېږي او دی راپاسي نو بار بار دا لاس داسې کوي او دا خپل ویښته ر تندي نه اوچتوي نو دا خو په مانځه باندې اثر غورځوي دا خو د مانځه په توجه باندې اثر غورځوي صحیح شوله که نه نو لهذا د دې د وجې نه حکم دا دی چې ته به ټوپۍ په سر کې ویښته به پټ کړي چې دا بار بار تندي ته نه راښکته کېږي باقي که سجده پې ولګي نو په مونځ اثر نه غورځېږي سجده څه ده جي دا درسته ده بل یو ملګری تپوس کوي چې یو کس مونځ وکړو
وروسته ورته پته ولګېده چې دا مونځ خو ما بغیر د اودس نه کړی زما خو اودس نه و ټیک شوله که نه یا مې کپړې پلیتې وي او مونځ مې کړی نو وایي د دې مونځ څه حکم دی نو جواب دا دی چې دا مونځ نه دی شوی که ټیم نه دی تیر شوی خو فوري کپړې ووینځه او یا بدلې که او اودس وکړه صحیح شو که اودس دې نه و او مونځ وکړه او که ټیم تیر شوی مونځ قضا شوی نو بیا قضا ردي مونځ څه کجي هغه راوګرځو دا جواب شو بل یو ملګری تپوس کوي چې په جاینماز باندې استری کول څنګه دي دا زنانه اکثر په جاینماز باندې استری کوي نو د دې جواب دا دی چې جاینماز باندې استری کول یا نور داسې صفا کار د پاره جاینماز استعمالول اگر چې دا جایز دي خو د ادب تقاضا دا ده چې کوم څیز تا د مونځ د پاره خاص کړی نو هغه صرف د مونځ د پاره څه استعمال کا که اشد ضرورت نه نو هغه د نورو جایزو د صفا کارونو د پاره مه استعمالو بلکې صرف د مونځ د پاره څه استعمال کا دا بیا خبره ده چې بل څه نشته او اشد ضرورت دی نو دا بیا جایز دی بیا پکې څه ګناه یا بې ادبي نشته دی بل یو ملګری تپوس کوي چې یو کس په ځمکه باندې په سجیده لګولو قادر نه نو آیا په د قیام شته کنه نو دا ډېر ښه سوال دی ګوره یو کس چې په ځمکه باندې سجیده نشي لګولی نو د نه قیام ساقط دی یعنی قیام بیا په د فرض نه دی ټیک شوله که نه دی دې په ځمکه باندې کینی او په اشاره باندې دې څه کوي رکوع او سجیده کوي د رکوع دپاره دې لږ کم ښکته کیږي او د سجدې دپاره دې څه کیږي زیات ترې ښکته کیږي باقي ناسته به څنګه کوي نو ناسته چې دته کومه اسانه هغه طریقې څه که د قاعدې په شکل کیناستی شي څنګه چې تحیاتو ته سړی کینی هغسې دې کینی که هغسې نشي کیناستی پر لت دې وخي که هغسې نشي قبلې ته بعضې کس خپې کې خپې کونډۍ درد کوي خپې نه راماتېږي هغسې طریقه هم څه ده هغه صحیح ده د رکوع دپاره د معمولي ښکته کېږي او د سجدې دپاره د زیات ښکته کېږي باقي چې په سجده باندې دی قادر نه چې په ځمکه سجده ولګي نو قیام فرض هم ترې بیا ساقط دی یعنې بیا پې دا فرض نه دی اګر چې قیام کولی شي خو دا پې بیا فرض نه دی چې دی قیام خامخا څه په ولاړه باندې وکړي او بیا سجدې له ځمکې ته راشي دا ډېر اهم او ضروري مسایل دي د ملګرو سره لازمي شریک کوي وصلی الله علی النبی